ګوره ډم ډم وي په ډم باندې چېرته غیرت مه کوئ د ډم په سر باندې ننګ مه کوئ. څه وخت کې ما ویډیو کړي وه چې شهسوار به خپلې ښځې نه دا ماسک هم لرې کړي دوپټه به هم لرې کړي ډمتوب ته به یې راوباسي ګډا ته به یې راوباسي نن یې ګډا ته راویسته خو تاسو زما خلاف کمنټس کول. د ډم ملګري ډماني د بې غیرت انسان ملګري بې غیرت هغه بې غیرتو خلکو ما ته کمنټس کول چې مړه ته غول خورې ته داسې وي. نو اکثر د ډمانو سره شاخۍ تاخۍ او داسې بدنسله خلک ولاړ وي چې هغې سپورټ کوي او ډېر خلک د دې خلکو سپورټ کوي. هغه تبلیغ پرېښو واپس ډمتوب ته راغی الله رسوا کړو رسوا ذلیل یې کړو. د دې نه بل غټ ضلالت نه وي دم بې غیرته وي دله وي هغه پښتنه ښځه چې د دې ویښته چا نه ولیدلي د دې د سر دوپټه چا نه ولرېدلې او هغه نن دې ډمتوب ته راویسته نن ورسره په خپله ګډېږي. دا زما پیشنګویي واورې سبا به ورسره پردی سړی به دغه ځای ګډېږي په دغه سټیج به ورسره پردی هلک ولاړ هغه به ورسره ګډېږي په دغه سټیج به ورباندې پردي هلک لاس ورچولي ځکه چې د ډم د سترګو نه حیا لاړه شي یو ځل هغه بیا تلي یو ځل چې حیا عزت د انسان نه ختم شي که نه هغه بیا په هیڅ په کپړو ویستلو هم نه دی بیا هغه له بیا څه غیرت نه ورځي. نو په دې قسم خلکو باندې غیرت مه کوئ. ما مخکې تاسو ته ویلي چې دا به دوپټه لرې کوي د دې ښځې نه او دا به ډمتوب ته راوباسي هغه دوپټه هم ترې لرې کړه ډاډه کول یې رو 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 دې میدان ته راښکله. هغه ته پته وي چې پښتانه هغه څوک سپورټ کوي چې څوک ګډېږي پښتانه هغه څوک سپورټ کوي چې څوک سرتوري پښتانه هغه څوک سپورټ کوي چې څوک بدنسله وي. غیرتي خلک ډېر کمتر سپورټ کوي او ډېر بدنسله ډېر بې غیرته ډېر دلګان هم د دې ډمانو سره هم د دې بدنسو سره هم د دې بې غیرتو سره ولاړ او دا دین پرېښودو تبلیغ پرېښودو دا هغه رسوایي ده چې نن بده کې ولګېده خپله ښځه سرعام راویسته خلکو د مخې ګډېږي. دا قسم خلک ولې سپورټ کوئ تاسو ولې د دوی په سپورټ کې کمنټس کوئ دا خو تاسو مخکې کوئ د ګیلمنه خو تاسو مخکې کړه بیا په جنازه کې دغسې درې څلوېښت کساني بیا چې مړ شي نو وایي ته په ډمانو پسې خبرې کوې ډم مړ شو نو چې ډم په دې حالات کې مړ شي خو ډم ډم دی که نه یوه پښتنه ښځه یې راویسته دا د پښتنو کلچر تباه کوي نه د پښتنو تهذیب ته اور نه لګوي چې یوې حیاداره ښځې نه دوپټه ګزاره او ته راوباسه. نو ډېر شاخۍ تاخۍ به بیا زما خلاف کمنټس کوي. شهسواره کم از کم د پښتنو نه خفه وي تبلیغ کې لاړې د تبلیغیانو نه خفه یې ښځه خو به دې فیلډ ته نه راایستې که نه د دې نه مخکې خو دې ځان له ګډا کوله په سټیج به ګډېدې بیا لاړې تبلیغ ته لاړې خو چا ته تا پته نه وه چې ستا واده کړی دی او که نه دی ستا تورسرې سپینه ده او که توره ده خو تا هغه تورسرې د تبلیغ نه وروسته ګډا ته راویسته. ته د پښتنو نه خفه یې ګیله دې کېږي نو د الله نه خو دې ګیله نه کېږي که نه تا له پښتنو په تبلیغ کې پیسې تبلیغیانو در نه کړي نه تبلیغ دې لپاره نه دی چې ته تبلیغ نه لاړې نو تا له به پښتانه پیسې درکوي تبلیغیان به پیسې درکوي او ته به مالداره کېږي خو دا دې لپاره دی چې ته دین زده کړې اسلام باندې ځان پوهه کړې او د زندګۍ په اصولو ځان پوهه کړې. د دا مطلب خو نه دی چې تا سره خلکو مرسته ونه کړه تا ته پیسې نه راتلې نو ته وایي چې په تبلیغ کې خو څه نشته دې کې خو پیسه نشته که په تبلیغ کې پیسه وی دا غریبانان به ټول مالداره وی خو تبلیغ یو غني کار دی دین یو داسې غنیمت دی چې دې کې به ستا زړه خوشحالي سته به په حیا عزت کې الله به تا چاته محتاجوي نه. افسوس سره چې دغه پیسو په لالچ کې ته راووتې د هغې نه وروسته ستا خپله ښځه سټیج ته راووته دا ستا د تباهۍ منظر دی دا ستا د تباهۍ دا ستا مستقبل تباه کېږي. تا له شرم پکار دی کم از کم تبلیغ دې پرېښودو خو څه نه څه ګډا ډانس هغه ستا خپل یو کار و کم از کم دا ښځه رایستو یوه پښتنه ښځه رایستو چې ټول عمر یې ستا سره په کور کې حیا عزت کې تېر کړی دی تا د دې ضد راویسته چې زما سره چا مدد ونه کړو ما له څوک پیسې نه راکوي دا ضد خو ستا د پښتنو سره دی دا ضد خو ستا د تبلیغیانو سره کېدی شي خو دا ضد ستا د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نشي کېدی چې تا خپله ښځه نن په سټیج راوباسي او نن دې ورته یو ماسک اچولی دی خو 2-3 میاشتې بعد به د دې دا ماسک هم نه وي نن یې سترګې پوزه لږه خالي ده خو بیا دا 2-3 انچې ځای چې دی زنې پرې پټ دی که نه دا به هم دې لرې کړي بیا یو څو میاشتې بعد به د دې دا لوپټه هم لرې شي ځکه چې سټیج ته راتلل ګران دي په سټیج باندې ودرېدل ګران دي د کیمرې مخې ته ګډېدل ګران دي بیا دوپټه او پڼونې او ماسک دا پکې څه شی دی دا خو بیا پښتانه نه کوي او چې کله کوي بیا ډېر په اسانۍ باندې ګزاري خو دا هم ویل غواړم چې د ډمانو ملګري ډمان هم وي. ما جهانگیر خان پسې یوه ویډیو کړې وه د ډم ملګری ډم هم هغه بیا بیډ کمنټس هم کوي هغه ما ته خبرې هم کوي خو نه دا زموږ حق جوړېږي څنګه چې د ډمانو ملګري ډمان شته نو داسې د پازیټیو او د اصلاحي خبرو ملګري هم شته زما سره به خلک په دې کې ولاړ هم وي او ولاړ هم دي. نو زه راته وایم د داسې خلکو مخنیوی وکړئ